دې نه علاوه موږ یو 15 کیلومتر روډ پروپوزل کړی و د نواپاس والا د هغې الحمدلله ټیم کم دی. زه جمشید مومند تپاس کوم چې هغه راشي او د خپلې خیالات جمشید مومند. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول خو چې دی دا تاسو نو مشران چې کوم راغلي د دوی شکریا ادا کوم چې دومره وخت یې موږ له راکړو. بیا چې دا کوم عزیزان مشران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د مومند لویې جرګې لکه یو خو زما تعلق میډیا سره دی، بیا چې چاله موږ له غاړه راکړي ودې پېژندم، دوه ځل مې وپېژندلې. نایب صدر اصغر خان مومند، اصغر خان مومند ماشاءالله به ډېر ښکلې پرسنالټي ده. جنرال سیکرټري رحمان الله شینواري زما خواته چې ولاړ دی او ډېر ښه سټیج هم چلی، ډېر ښه سړی دی. ډیپټي جنرال سیکرټري حضرت خان شینواري، حضرت خان شینواري او ماشاءالله حضرت خان صاحب سره بله ورځ زما دغه وشو اعلان کې دا پېژندګلو نه وه چې د حضرت خان صاحب د ګروپ کې موږ یو بل څه خبرې کوو. الیک صلیح مې ورسره وکړو، خو یې راته ویلې. نو ډیپټي جنرال سیکرټري امان الله خان، امان الله خان بالکل ماشاءالله ډېرې ښې خبرې په ګروپ کې راځي. انفارمیشن سیکرټري محمد طیب صافي، محمد طیب صافي ښه دی چې د ساپول هم پکې دغه ورکړې ده، که نه بیا ګوره دوی پاټک اعتراض کوي. پریس سیکرټري غلام نبي صافي دا خو ماشاءالله بس ډېر اکټیو دی. فینانس سیکرټري نمیر شینواري، نمیر شینواري دا دی او د زرخان دغه دی د پاټۍ دی، الله دې خیر کوي، خزانې ځان ته راوړې ده. جاینټ سیکرټري جمشید خان مسافر صاحب زموږ ډېر مشر تکړه سړی دی. او بیا جاینټ سیکرټري بل دی نو ارشد خان، جاینټ سیکرټري ارشد خان، ارشد خان ډېره مننه ماشاءالله، الله ډېره مننه. نایب صدر عزیز شینواري نو دا تاسو ته دا کابینه ښکاره شوله او انشاءالله چې دا څو کسان دي ما قابل قدر سپین روبو مشرانو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. زه حاجي یاسین په قوم ساخیل را روانه هفته که د ساري وی، که د مازدیګرې وی، که د غرمې وی، که د ماخوستنې وی، د قوم ساخیل په حیثیت سره زما دغه د غریبۍ اجره به ډېرو ته حاضر وي چې څه ټایم هم خدمت یې د لویې جرګې دپاره دا یاسین رور د قوم ساخیل په نمایندګۍ په حیثیت به تاسو ته عرض کې ولاړ وي. روانې هفته چې کومه ده د خیلي ورځ دا به پېښور کې دغه کمیټۍ اجلاس یې زه به له بیا وټاکم. دا موږ ته ټول ته شیمینې کولې، موږ ته د انتظامیه نه څه نه څه سهولت میلاوېده، یو ډومیسیل سهولت نه میلاوي. بیا د لویې جرګې ته ضرورت سو، خو دا لویه جرګه چې جوړه شوله نو د دوی نه څه ونه شو که نه، دغه ایمینې او د دغه بحثونه پرېږدو. دا په عموما لویې جرګې کسان دې په خپل ځای کردار ادا کړي. نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما عزتمندو عزیزانو، قدرمندو مشرانو، کشرانو، موږ له چې په دې ځای کې دا د لویې جرګې دا ممبران به داسې ووایم چې دا د قام خدمتګار د دې په اړه کې چې دا کمې جذبې دي او د قام د فلاح او د بهبود دپاره دې ځای پورې راغلي دي، دا خواري کړې ده. او دا چې کم هلکانو او کم زموږ د ورېرونو بچو ورونو دا کم چې په دې کمیټۍ کې شامل شو او دغو چې دا خلک دلته راغوښتي دي، زه د دې ټولو شکریه ادا کوم. تقریبا د لویې جرګې په نوم باندې د ډېر مودې راسي یو ښه ټیک ټاک جدوجهد روان دی او هغه یو څو کسانو له زه هغې کریډټ ورکوم. نو بده بني هغه به ډېر ټیک ټاک خلک وو، هغوی یو کوشش او سټرګل کړی دی او دا فکر هو قوم دا خور ور قوم چې کوم دی یو لاین ته راوستلو لپاره یې کوشش کړې، موږ د هغوی ډېره مننه کوو. عزیزان، دا مومند قوم د څه وخت نه وروسته څه مخکې چې کوم دی د غریبۍ، خوارۍ او مسکینۍ راورک کړي وو، مزدورو پسې راورک شوي وو، او بیا یو ټایم داسې راغی چې دغه ملک نه راوښ کړو، راوښکې شوي خلک وو او هغه په مختلفو سیمو کې موږ هلته ځای شو او په هغه وطن، په هغه خاوره کې، په هغه علاقه کې راته داسې حالات جوړ کړ چې د مومند قوم نوم اخیستل هم راته ګناه ښکارېده او ډېرو خلکو بدنام اخیسته.
او هغه ځکه به یې نه اخیستو هغه پیژندګلو په رابطه کې بدله شوله لکه اوس زه دا ویلی شم چې زه د مومند را روانېږم یا یو بل عزیز ما را روانېږي چې هغه که علمځی دی که ترکځی دی بل تحصیل سره تعلق دی نو که هغه اسلام آباد پنډۍ ته راځي نو هغه د دې ګروپ لاندې دې کې داسې خلک شته چې د هغوی سره کانټیکټ او رابطه کولی شي خپل مقصد او خپله هغه دلته چې کوم مسله ورته پیدا وي په هغه مسله باندې مخکې تللی شي دې کې ځینې داسې خلک شته مطلب هغه لا دې نه خبر هم نه دي کوي دا څه روان دي که نه باید دا جرګه چې کومه جوړه شوې ده دا د اتو تحصیلونو جرګه ده او دا زمونږ کابینټ کومه کابینه کومه کمیټي نامزد شوله دې ته موږ یو ځل بیا مبارکباد وایي او انشاءالله داسې توقع ساتو چې هغو به څه دپاره څه سوچ یې کړی د هغې دپاره د هغو انتخاب شوی هغه به تاسو کوي عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم يا الله زمنګ د قوم ومن مشرانو چې کومې خبرې وکړي د قوم د سہولت دپاره د قوم د تعمیر او د ترقۍ دپاره موږ ټولو ملګرو له توفیق راکړي چې موږ د خپل قوم خدمت وکړو موږ د خپل قوم د خپلو بچو دپاره د را روان مستقبل سوچ او فکر وساتئ د پاکستان د آئین د لاندې که ستاسو کوم حقوقي کومې مسلې او کوم مطالبې انشاءالله دا مشران حاضر دي د هغې دپاره به کوشش کوي په آخر کې یو ځل زه بیا د خپل قوم مومند دپاره د اتفاق او د اتحاد دعا کوم یا الله په موږ اتفاق او اتحاد پیدا کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد وآله واصحابه